بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جان خان سره چرنګ یو کنه تاسو په خدمت کې حاضر دي. نن زه تاسو سره چې کوم انفارمیشن ویډیو کلیپس اټیچ کوم هغه له غور سره وګورئ په ریسرچو کې معلوماتو کې انفورم پوزیشن نه فیصله وکړي. یو کې هیلث منسٹر ګیلین کیګن ایم پی او چې په هاسپټلایزیشن څومره خلک هاسپټل کې د اومیکرون ویریانت نه د دې سپیتر شوی ورځو کې هغه خبره کړې ده چې اومیکرون ویریانت چې صرف لس کیسونه دي دا نه زیات نشته یو لسم کې دي شوی. بل دا ده چې مړی پکې وي څومره شوی تاسو ته وکړی شو هغه یو چې یو بل هغه نه تاسو کو چې په دې لس کسانو کې وینټیلیټر باندې څومره خلک دي هغه ول جواب ورکړي چې ایسو کم نه نو د دې سیویریټي او د دومره خطرناک میډیا فرنٹ لاین هډلاینز باندې ولي داسې نیوز ورکړي شي د انګلند باره کې چې اومیکرون ویریانت داسې چې ساوث افریقا کې دا آئیډنټیفای شو هغه وایي چې د ورزن زیات پدې کې لکه تبني او مایل دی او په یو کې په سټریکټ میجرز اپلای کولو لپاره داسې فیر داسې خبرې داسې انفارمیشن ولې ډیسکلوز کیږي تاسو په خپل په دې معلوماتو کې ریسرچ وکړئ ولې پروفیسور کریس ویټي وی has suggested Britain should deprioritize central certain social contexts amid کووډ کنسرنز نو دومره کنسرنز ولې چې کوم کې دمغه خطر نه ده دا په دې کې اوس ویل شي مخامخ انفارمیشن دی آنلاین موجود دی تاسو کته شي د سره جان اولونی فیونل ډایریکټر دا ویډیو کلیپ اټیچ کوم تاسو سره هغه وګورئ فیوند هغه سوي چې جابس ولې ملګوي نور یا وجوهات سدي دا یو کلیپ ته دغه د انټروینا او په دې کې هغه دام ویلي دي چې زموږه اومیکرون ویریانت چې دی دا زموږ ایم سیستم اثر انداز کوي نو د دې نه جوړ دی دا نور څه نه دي ځکه چې د مایلډ او د دې صورت علاج دی دومره خطرناک اغي نه دی ویلي. بل پروفیسور نورمن فینټن باره کې اغي کیسز رپورټډ په ویکسینیټډ خلکو کې او په ناٹ ویکسینیټډ کې دای ګراف ورکړی دی چې کوم کې خی چې کوم کسانو ویکسین لګولې دي اغي کې یو نیم زر کې سونه بیا کېږي دوباره انفیکټ کېږي نو ناٹ ویکسینیټډ کې به تقریبا 1500 وي دا ګرافز کې هایلایټ شوی تاسو په خپل وګورئ خپل ریسرچ وکړئ دومره ډیپټ کې وکړئ د انفورم پوزیشن نه فیصله کوي دعاګانو کې ساتي الله پامان.